بسم الله الرحمن الرحیم. چې کوم خلک ماشومانو ته ډبې په استعمالوي هغو لپاره چې ضروري خبرې کوم ځکه چې ډېر ماشومان موږ ته داسې راغلي چې مور پلار خرچه هم به وکړي او ستړی هم ورسره کوي، خو هغې باوجود ماشوم ترقي نه کوي، بلکې بعضې ماشومان الټه ورسره خراب سي او اکثر کورول دا ګڼي چې دا په یو څه مسله ده. خو چې موږ وګورو عموما داسې راځي چې نه په یو څه مسله وي او نه ماشوم چې مسله وي، بلکې مسله د په یو جوړولو او استعمالولو طریقې چې وي. بعضې خلک خو داسې راځي هغو ته دا هم نه وي معلوم چې چوره مقدار به اوبه اخلم او چوره به پی اخلم، چې پته یې نه وکړو وایي فیډر ته یوه چمچ پی ورچم، څوک وایي 2 چمچې ورچم. دې سره پی ډېرې نرۍ جوړې سي او نریو پیو سره ماشوم ضرورت نه پوره کېږي، د بدن چې ورو ورو کمزوري راځي ماشوم کمزوری کېږي. خو اکثر خلکو ته دا مقدار معلوم وي، هغه بله غلطي کوي. دا معلومات وي ورته چې 30 پورې اوبه اچوي نو 1 چمچ په پی پسې اچوي، خو غلطي دلته کوي چې فیډر ته اول پی ور واچوي او بیا چې کوم باقي ځای پاتې سي نو هغه 30 پورې اوبه ور واچوي. دا غلطه طریقه ده. چې اول د پاوډر ور واچول نو د اوبو ته تاجیا کم پریشر دی، مطلب دا ده چې دا په ټینګې جوړسلې ټینګې په ماشوم ته فائدہ نه ورکوي، الټا نقصان خطر به وشي. نو صحیح طریقه دا ده چې اول به 30 پورې اوبه ور واچي بیا به 1 چمچ پی ور واچي. بعضې خلک خو اسې په خپله باندې زیاتې پی ور اچوي لږکې اوبو ته، دا یې خیالي چې دې سره به بیا طاقت زر راځي چې ماشوم مې کمزوری ده، حالانکې دا نقصان کوي. دې سره د ماشوم بدن چې د اوبو او نمکیاتو بیلنس خرابېږي او دا کله کله ډېر خطرناک وي. نو جان نه پی زیاتې ټینګې جوړول یا زیاتې نری جوړول دا دواړه نقصان دي. بعضې خلک یو بله غلطي کوي چې دې قسمه فیډر استعمالوي، په دې چې خو عموما د اوبو مقدار پته هم نه لګي چې چوره اوبه سلی بشي او چوره به اوس د پی ورچم. بعضې خلک دا غلطي کوي چې اندازې باندې اوبو ته پی ورچوي، دا خو د پیو جوړولو غلطیان اصلي، اوس د پیو استعمال غلطیان. بعضې خلک دا غلطي وکړي چې ماشوم ته پی جوړ کړي، ماشوم ټولې نه وچښي لږکې پاته سي جندی او هغه چیر دی بیا 2-3 غنټو بعد روخلی صرف کلر دی وګوري چې په یو رنگ خو نه د بدل سره بیا استعمال کی. کله چې ماشوم فیډر سره خپل ټچ سي باقی چې کومې پی پات اصله دی پر زیات نه زیات 1 غنټه ټیم دا او هغه هم چې کله نارمل ټمپریچر وي د کمرې چې کوم عام 25 ډیګري سنټیګریډ د پاغه باندې 1 غنټه پورې تاسو سره به گنجائش وي چې استعمال کې دینه زیات ټیم چې وزي د استعمالول نه دی پکار. او کچېره ماشوم خله نوی ور سره ټچ سره نو بیا 2 غنټو پورې زیات نه زیات گنجائش ته خدا ټمپریچر به یاد ساتو. بعض خلک صفایي شي به غوري کوي، هر وری استعمال نه بعد فیډر او نیپل ګوشي ګوشي منجل صفا کول ضروری دي. نو دا داسې غلطیانې دي چې د سره مشتبار بر مریضان راځي او دی له وجې ماشومان خراب وي او کورول پخپله بیا ډبی بدلی یا وای چې ډبې مې بند ک غوا پې مې وته شوري کړي یا مې وزي ولې وته شوري کړي او دې سره ماشوم صحت واپس خراب سي. دې ټولو خبرو خیال ساتو. السلام علیکم.